نو د مسلمانانو غریبۍ دپاره یو صحابي حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته تشریف راوړ چې یا رسول الله غریبۍ په ما باندې راغلی ده او مفهوم یې داسې دی او ما نه دنیا مخ اړولی دی، په ما باندې دنیا تنګه شوې ده. مطلب دا چې ما سره پیسې او مال دولت را سره نه. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته یو وظیفه وښودله د تقریبا د تهجد د ټیم نه واله یا د چې کله ټیم د صبح صادق داخل شي که نه د مانځه د سحر، نو هغې نه پس به دا وظیفه تاسو کوئ. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا وظیفه کوه انشاءالله ستا غریبي به الله جل شانه ختم کړي. هغه وظیفه دا ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. دا به 100 وارې وایي روزانه د سحر د مانځه نه واله تقریبا تهجد مانځه نه واله تر د نور راختو پورې دی منځ کې چې تا ته کوم بهترین وخت دا دی چې سحر مانځه نه مخکې تهجد ټایم کې ویلی شي. نو الله جل شانه بیا هغه صحابي څه ورځې پس راوي یا رسول الله اوس ما ته دونه مال راغلی، الله دونه مال راکو چې اوس ما ته د ږدلو ځای هم نشته دی. نو دې وظیفې سره به ستاسو الله جل شانه هغه غریبي همیشه دپاره ختمه کړي. جزاک الله.